السلام علیکم ملګرو، زه ام فضل نبی. ملګرو ته مونږه د عوامي نشه پارټۍ کوم ضلعي کونسل اجلاس او ډېر وخت بعد دا کونسل اجلاس وشو. په هغه کونسل اجلاس کې نن د پارټۍ هغه کمان ضلعي کمان چې کوم دی هغه بدل شو. یقینا د عوامي نشه پارټۍ نن د خوشګوار یو ورځ دا ډېره مبارکه ورځ ده چې هغه نن خپل کمان ځکه ډېر وخت نه دا شی شروع دی چې نن به الیکشن کېږي، سبا به الیکشن کېږي. خو ورسره چې کوم دلته ضلعي صدر راغو نو هغه سره موږ څوک پوښتنې کوو، ځکه ډېر سوالات چې کوم اوچت شوي نو هغه سوالاتو دغه موږ به دنه پوښتنه کوو. زه صاحب وړومبی خو ستا مبارکباد موږ تعالی درکوو چې ته د نوي دغه لپاره منتخب شوې د نوي سیکشن لپاره. ورسره ته موږ سره دا ووایه چې کوم دلته اجلاس و نو آیا دا انتخابي اجلاس و کوم دغه سلیکشن زیات ښکاري کېږي او په دې باندې چې کوم دلته تحفظات ښکاري کېږي چې دلته پارټۍ کې ډېر غټ اختلافات دي نو په هغه اختلافاتو ختمولو لپاره به ته څه لایحې عمل وي دې لږ ووایئ. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. فضل نبی صاحب ستاسو ډیره مننه کوم چې تاسو دا سوال اوچت کو او ما ستاسو یو فیسبوک باندې یو آرټیکل هم کتل او تاسو ویلو چې دا نوښار د شدید بحران اختلافاتو شکار دی. نو زه ماته پته نه لګي چې دا شدید بحران دا اختلافات تا ته د کوم ځای نه منشن شوي یا تا ته آیا ثبوت سره پیش کې شوي یا تا سره څه ډاکومنټډ ثبوت دي. موږ خو د عوامي نشل پارټۍ دا اجلاس چې کوم همیشه دپاره کېږي لکه دا اجلاس په دې وجه لیټ شوی و چې کله مونږ فارم سازي شروع کړه نو پای کې جنرال الیکشن راغلو. دغه جنرال الیکشن نه پس بیا تاسو پته ده چې ملک په کم ډګر باندې روان دی. بیا د انتخابي مرحلې نه پس څونه مصیبتونه ایجیټیشن تحریکونه د هغې وجې التوا شکار او بعض خبره دا ده چې لکه دلته کې مکمل فارم سازي شوي وه چې کومو خلکو لکه دا وایي چې دا نوښار د اختلافاتو شکار دی. نو اختلافاتو خو باله شکاري چې لکه یو سړی آئینی توګه باندې لکه فارم سازۍ کې برپور حصه والي او د هغه برپور حصه که نه مالي د خپل حیثیت مطابق چې څونه حصه موالي خو هغه حصه چې هغه والي د هغې په مقابل کې هغه د ضلعي ممبرشپ حاصل کړي یا د تحصیل کونسل ممبرشپ حاصل کړي. بیا یو اوپن فورم دی. مونږ چونکې د الیکشن ډېر یو جمهوري پروسس دی. تیر زمونږ الیکشن پروسس لکه 2 وخت کې یو پروسس شوی او هغې کې خبره دا وکړه لکه دا چې کوم دی د الیکشن دا پروسس چې کوم مخکې زمونږ د دغه د اجلاس زمونږ د دغه په وجه لیټ شوی او د الیکشن چې کوم جنرال الیکشن کېدو. اوس د اجلاس مونږ راوغوښتو چونکې زمونږ الیکشن پروسس په افهام و تفهیم سره ډېر مخکې کمپلیټ شوی و خو خبره ده په دې کې دیري په دې باندې وه چې دغه الیکشن وجه وه او بیا پکې د هغې هلو ځلو نه پس بیا پکې د الیکشن نه چې کوم صورتحال پیدا شو پای کې ایجیټیشن یې شروع شي د هغې د وجې ډیلې شوه. بیا چې کوم ستا ملکي صورتحال نن سبا ته ګورې چې په ور کې اور بل دی، په کوڅه کې اور بل دی، ټوله صوبه اور اغشتې ده. د هغې وجې دغه شو او نن چې تاسو وکته لکه دې کې تاسو د اختلاف خبره واورېده داسې څه ګروپ و یا داسې څه سړی و چې هغه اختلافاتو خبره کړي. هېڅ اختلاف نشته. عوامي نیشنل پارټي خو اتفاق رکولو دپاره ده او د دې ټولو پښتنو اتفاق راوستو دپاره ده. نو مونږ چې دلته په دې پلیټ فارم باندې د باچا خان بابا د جنډې لاندې د هغه د پیروکارۍ دعوه لرو نو بیا مونږ دلته کې اختلافات هم نه منو. مونږ دلته اتفاق منو، مونږ دلته ورورولي منو، مونږ دلته مینه خورول منو، مونږ دلته پرمختګ منو، مونږ دلته اتفاق منو او دا ټول پښتانه یوازې مونږ هېڅ شی هم نه یو چې ټول پښتانه یو ځای شي او په اتفاق کې دغه رنګ نو بیا به مونږ د صوبې د پرمختګ خبرې هم کوو او بیا به د پرمختګ لارې حل کېږي انشاءالله. زموږ دپاره یو سوال بل دې وخت کې پیش کېږي، هغه سوال لکه بیا د اختلاف په شکل کې زه بل دا کومه چې دلته مونږ وکتل چې کوم تاسو کینډیډیټ چې کوم د انتخاباتو کینډیډیټ هغه کینډیډیټ چې کوم دلته یو هم نشته. لکه مونږ وکتل چې صوبایي اسمبلي بغیر د میا صاحب نه دغه نه کنه نو هغې حوالې سره ته وایي دا آیا دا خلک ناراض دي که د اختلاف دي که دا په دې وجه باندې صرف مونږ ته لږ وضاحت کونسل اجلاس کې مونږ هغه عوامي نشنل پارټۍ هغه قوت صحیح نه کو چې کوم د انتخاباتو کې به هغې ولاړو چې دې وخت کې به هغې مطلب قومي اسمبلۍ امیدوار وي که صوبایي اسمبلۍ هغه کس دلته مونږ صحیح نه کړل نو دې وجوهات څه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ډېر ښه سوال وکړو. د تاسو ته جی پته ده چې عوامي نشنل پارټي د فارم سازۍ په بنیاد باندې زموږ تنظیمي عهدهداران چې هغه د فارم سازۍ په بنیاد باندې راځي. هغه کسان چا چې فارم سازي کړې ده یا د هغه 10 کاپۍ ډکې کړي وي نو هغه زموږ د ضلعي کونسلر وي. دې کې زموږ داسې ملګري چې کوم تاسو چاته اشاره کوئ نو هغه د ضلعي کونسلران دي. خو په څه وجه باندې مثال یو کس تاسو یادوئ ستاسو اشاره یو کس طرف ته کوي که نه نو هغه ته مونږ اطلاع ورکړې ده خو کېدای شي څه وجوهاتو په بنا باندې هغه نه راغلی یو کس باقي نور داسې څوک پاتې نه دي چې هغې دغه دي مطلب هغه زموږ د صوبې د کونسلر ممبران هم دي هغه زموږ د ضلعي د کونسل ممبران هم دي او هغوی ته اطلاعګانې باقاعده شوي دي
او که څه وجوهات په بنا نصب د عوامي نېشنل پارټۍ د اوچتېدو لپاره د لاندې د څنګه چې میا صاحب وویلې چې ویلج کونسل په سطح باندې دا مونږ ډېره لپاره ته اوس څه لاحمل به جوړوئ څه به زمونږ اوس د راتلونکي هفتې په ورځ زمونږ د تحصیل کونسل اجلاس دی په رسالپور کې. هغه تحصیل کونسل اجلاس چې کله سرته شي د هغې نه پس به انشاءالله مونږ کمیټیانې جوړو او باقاعده یونین کونسلو ته کوزیږي او په یونین کونسلو کې به همدغه تنظیم د ویلج کونسلو ته مخکې به زموږ یونین کونسل وي خو اوس دا په ویلج کونسلو کې مونږ تقسیم کړي. لکه اوس یو یونین کونسل کې 3 دي ویلج کونسل چا کې 4 دي چا کې 5 دي چا کې 2 دي. هغې ته به مونږ ترتیب ورکوو انشاءالله. زموږ به دا کوشش وي چې مونږ په دې راتلونکي یو میاشت کې یا یو نیمه میاشت کې دا محاذ ترسره کړو چې مونږ ټول تنظیمونه په ویلج کونسلو کې جوړ کړو او دا به مونږ ضلع او تحصیل سره ملګرتیا کې به ټیمونه جوړو. هغه ټیمونه به لاندې ویلج کونسلو ته کوزیږي او انشاءالله دې 2 میاشتو کې یو نیمه میاشت کې به دا محاذ ترسره کوو انشاءالله د دې تنظیمي پروګرام سره. جی ناظرین تاسو وکتل د زموږ د زاید د نوې منتخب دغه چې کوم د ضلعي صدر دغه خبره تاسو ووري د پارټۍ دغه لپاره دغه د ګوند لپاره څنګه لاحمل تاسو ووري دي. ډېره مهرباني. والسلام.